ثم ردوا الى الله بیا تاسو به پیش کړی شي الله جل شانه تا مولاهم الحق چې هغه مولا د دوی حق دی الا خبردار له الحكم خاص اغلر اختیار دی وهو اسرع الحاسبين او هغه زر حساب کوونکی دی سورۃ الانعام آیت نمبر 62 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين صدق الله العظيم دین مخی آیت مبارکوں کی اللہ جل شانہ د قدرت د توحید دلائل تفصیل سره بیان فرمایل چې د غیب او د پټو سيزونو کنجیانی چابیانی صرف یو د الله جل شانه په اختیار کې دي دا غي علم سوا د الله نه بل چاته نشته او دغه شان دا فرمایل چې الله تبارک وتعالى په خپل بندگانو باندې زورور دی غالب دی او د خپل بندگانو د حفاظت د پاره الله جل شانه ويرسل عليكم حفظه تاسو باندې فرشتي را لګي او بیا دغه فرشتي په مختلفو سوراتونو کې په مختلفو قسمونو کې لګیا دي دا الله جل شانه د بندگانو حفاظت کوي سرنګ چې حدیث پاک کې راځي حدیث قدسی دا رحمت دو عالم صلی الله علیه وسلم د الله جل شانه قول نقل کوي چې رب کائنات فرمای مفهوم داسې دی چې کله زما یو بنده زما د نافرمانی نه ځان بچ وساتي او ما سره ما تخپل ځان را نزدیکی او زما عبادت او زما محبت دغه پزړی کې ډیر زیات شي زما د نافرمانی نه د ګناهونو نه ځان بچ کی نیک او پرهیزګار شي تر دې پوری چې زه د سترګې شم چې پاغي باندې دی قتل کوي او زه د لاسونه جوړ شم چې پاغي باندې دی نیول کوي او زه د خپې جوړ شم چې پاغي باندې دی ګرځیدل کوي وغیرہ بیا محدثین کرام د دې قول چې کوم تشریح دی هغه داسې بیانې چې کله یو مؤمن بنده د الله جل شانه په محبت کې گناهونه پریک دي او د الله جل شانه نیک او د الله جل شانه صالح بنده جوړ شي نو رب کائنات بیا د قتل د اوردل د وینا د ګرځیدل هر څه په خپل قابو کې واخلي او بیا براه راست د فرشتو په ذریعہ باندې د نصرت فرمایي د مدد فرمایي او بیا حدیث پاک کې راځي چې د یو مؤمن په حفاظت باندې تقریبا 300 پوری فرشتي هغه مامور وي چې د حفاظت کوي او چې کله چې کوم طرف ته دیزي هغه فرشتي د حفاظت کوي او د نقصان نه د شیطان د شر نه دغه ډېر نقصانات او تکلیفونو نه الله تبارک وتعالى د حفاظت کوي او کرامن کاتبین ملائک د په اعمال لیکلو باندې مامور دي او دا نور ملائک چې کوم دي د دنه علاوه صرف ويرسل عليكم حفظه را لګي په تاسو باندې حفاظت کوونکی فرشتي نو الله جل شانه د بندگانو د حفاظت د پاره دغه فرشتي را لګي او بیا فرمایي چې تر کله د انسان د مرګ وخت راشي نو دغه فرشتي د روح قبض
وهم لا يفرطون دوی د الله جل شانه په حکم کې سستی او غفلت نه کوي او د دینه بعد بیا څه کېږي نو فرمایي ثم ردوا الى الله بیا پیش کړی شي الله جل شانه ته مولاهم چې هغه مولا د دوی دی حق بر حق دی الله تبارک وتعالى د دوی مولا دی الا خبردار له الحكم خاص اغلر اختیار دی وهو اسرع الحاسبين او هغه زرع حساب کون کی دی الا خبردار له الحكم ثم ردوا الى الله دا الله تبارک وتعالى طرف ته واپس ورګرځیدل دی نو قران کریم چې کله موږ تاسو لولو نو قدم په قدم باندې موږ ته د احتساب او دغه سي د محشر او د الله تبارک وتعالى په حضور کې ودریدل د دې دعوت فکر راکې چې ستا معاد ویل شي او چې ستا بعث بعد الموت ویل شي چې ستا محشر ویل شي ستا روز جزا ویل شي او ستا قیامت ویل شي مختلف نمونه قران کریم کې هغه د دې ذکر دی چې دی ورځ د پاره تاسو تیاری وکړئ نو څنګه چې الله جل شانه دا فرشتي زموږ استادو د حفاظت د پاره را لګي او دا ټول کائنات د انسان خادم ګرځولې دي او دا انسان د دې ټول کائنات د پاره مخدوم ګرځولې دي دا دومره لوی فضیلت الله تبارک وتعالى دې تور کړې دي چې کله دغه انسان د تخلیق فیصله الله رب کائنات فرمای هغه وخت کې ملائک دغه فرشتي د الله جل شانه په حضور کې د انسان قباحتونه د انسان کمزوریانی د انسان جهالت هغه وړاندې کوي چې کوم زموږ استادو مخ ته دي اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء اے رب کائنات ته داسي مخلوق پیدا کړي چې دیبا وینه توي دیبا قتل او غارتګيري کوي دیبا جنگ او جدال کوي قتل او قتال کوي ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك منګه شپه ورځ تا تسبیح بیانو او ستا پاکي بیانو ستا تسبیح او تحمید او تحلیل او تقدیس ارسم بیانو بیا دې انسان تخلیق ته ضرورت دی الت رب کائنات ابتدا کې وتدا فرمایل چې انی جاعل فی الارض خلیفہ ز په مقدس مکه باندې خپل نائب مقرروم خپل خلیفہ هغه چې پیدا کوم نو دی ملائکه د الله جل شانه په حضور کې دا وی چې دا خو وینه توي دا خو قتل او غارتګيري کوي الله تبارک وتعالى او فرمایل چې انی اعلم ما لا تعلمون بشک ز پویګم پاغه څه چې تاسو پینې پویږي نو چې کوم خلق په دې مقدس مکه باندې داسي کار د پاره لګیا دي چې هغه د الله تبارک وتعالى د خلافت د الله جل شانه د نیابت حق ادا کوي د غي د پاره جدوجہد کوي د غي د پاره سعی او کوشش کوي چې په دې ځمکه باندې زجون تیروم او ما سره متعلقات چې څومره خلق جون تیری چې دی انسان د تخلیق چې کوم مقصد دی هغه مقصد کې مون کامیاب شو او د انسان د تخلیق مقصد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دا د الله تبارک وتعالى د عبادت د لپاره پیدا شوی دي او په مقدس مکه باندې د الله په دې مکه باندې د الله د نظام د لپاره سعی او کوشش کول چې د الله دین غالب راشي او کوم مقصد د لپاره الله تبارک وتعالى چې دا دین را لګل دي چې دا دین د مساجدونو بهر شي په تخت باندې د الله دین غالب راشي دې د لپاره عملی سعی او کوشش کول او خپل یو کردار ادا کول چې د الله رب العالمین دا دین چې د صرف د جمعات حد پورې محدود نه دغه دین زما په معاملاتو کې وي زما په کاروبار کې وي زما په بادشاہت کې وي او زما په تخت باندې وي او زما په عدالت کې وي او زما په نظام تعلیم کې وي هغه دین اسلام چې کوم رب کائنات د انسان د تخلیق مقصد ګرځولې دی دین فطرت ګرځولې دی
او د مسلمان د ژوند هر شعبې د پاره ګرځولې هغه دین موږ او تاسو صرف منځ روزه زکات پورې محدود کړی دی حالانکه دین اسلام او د قران کریم د خپل نظام عادلانه نظام چې نن د دین اسلام چې کوم سنهري اصول دي هغه اصول کافر او اختیار کړی دي دا غوي بهترین معاشرتی زندگی ده معاشي زندگی بهترین زندگی ده اگر چې دا غوي د کفر نه حسد د وجنا چین سکون راحت آرام ورته نشته خو چې کوم قرآنی اصول دي هغه اصول هغه کفار او اپنو کړی دي نو بهترین معاشي زندگی ده بهترین معیشت دا غوي روان دي چې کوم اصول او کوم قوانین او کوم ضوابط قران کریم مونږ ته خودل دي هغه په کاروبار کې هغه په معاملاتو کې هغه په عدالت کې هغه په تعلیم کې هغه په لین دین کې حق گوئی رختیا ویل دروغ نزان ساتل د ملاوت نزان ساتل د دوکدهی نزان ساتل او د ټیم پابندی د جبی او د وعدی پابندی هغه ټول کوم قرآنی اصول مونږ ته قرآن کریم بیان کړی دی هغه نن اغیار او اختیار کړی خو د بدقسمتی نه مسلمان هغه پرېښی دی نن د لا اله الا الله محمد رسول الله ویون کی کلمه گو مسلمان ته چې کله وي راشه د دې قرآن مطابق به فیصله وکړو او د قرآن کریم مطابق فیصله کې ورته تاوان ښکاری هغه وایي چې نه د لارډ میکالې د قانون مطابق فیصله ماته قبول دی خو د قرآن کریم مطابق فیصلې ته غاړه نیږ دی دا څنګه مسلمانی شو دا څنګه د الله تبارک وتعالى سره وعده کول دي چې رب کائنات فرمای انی جاعل فی الارض خلیفہ دا انسان ما خپل خلیفہ پیدا کړی دی دا څنګه د الله جل شانه خلیفہ دا چې د کاروبار د اغیارو په طریقه دی د عدالت د اغیارو په طریقه دی د فیصله د اغیارو په طریقه باندې د غم خادي ودونه هغه د هندوانو پر رسمونو باندې دی او د مکمل جون چې د هغه د اغیارو د يهودو نصارو په طرز باندې روان دي بل طرف ته دعوه د اسلام او د ایمان کو الله جل شانه فرمای الا خبردار له الحكم خاص الله جل شانه ته اختیار دی یو مسلمان په جون کې دغه په معاملاتو کې دغه په تجارت کې دغه په عدالت کې دغه په مړی ژوندۍ کې دغه په غم خادي کې صرف او صرف د الله جل شانه حکم بچلېږي د اغیارو طریقه د بل حکم د بل قانون دا چلول په ځان باندې ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون بار بار موږ تاسو قران کریم کو لولو چا داسې فیصله وکړه چې هغه الله جل شانه د فیصلې نه خلاف وي چا داسې فیصله وکړه د الله جل شانه د حکم نه خلاف وي چا د قران کریم نه هټ کې په نورو قانونونو باندې فیصله وکړه فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الکافرون زمونږ استاد ټول فیصله د قران نه خلاف کیږي لګیا دي د اغیارو په قانون باندې فیصله کیږي لګیا دي قران کریم مونږ ته وی الا له الحكم خبردار یو د الله جل شانه حکم بچلېږي خو زمون په معیشت باندې زمون په عدالت باندې زمون په نظام تعلیم باندې زمون په ټول جون باندې د اغیارو تسلط دی د اغیارو د قوانینو فیصله د غي تسلط دی په موږ باندې بحثیت یو مسلمان په دې باندې سوچ او فکر کول چې کله یو مسلمان سوچ او فکر کوي نو الله جل شانه بیا غي ته عملی وجود ورکړي ثم ردوا الى الله بیا تاسو به پیش کړئ شي الله جل شانه ته مولاهم الحق چې هغه مولا د دوی حق دی الا خبردار له الحكم خاص اغلر اختیار دی وهو اسرع الحاسبين او غزر حساب کون کی دی صدق الله العظیم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك